چې د تمامو مشکلاتو حل ضرور تلاش کول پکار دی او قرآن کریم فرقان حمید د مشکلاتو چې کوم حلونه بیان کړي دي، کوم نسخې د مشکلاتو د حل کېدو ښودلي دي، د ټولو نه درنه د ټولو نه لویه نسخه چې ډېره اسانه هم ده هغه دا ښودلې ده چې رب العالمین فرمایي واستغفر الله، الله نه بخښنه وغواړئ، ان الله غفور رحیم، بشک الله پاک بخښونکی او مهربانه دی. علما فرمایي چې د ډېرو مشکلاتو د حل دپاره د بنده په ژبه باندې د خدای پاک نه د بخښنې دعاګانې جاري کېدل پکار دي. که چېرې انسان د استغفار روټین جوړ کړي او انسان په ژبه باندې د بخښنې او د الله په حضور کې د ژړا او د فریاد والا الفاظ جاری کی، نو تقریبا د ډېرو مشکلاتو نه انسان وتی شي. او ولې وتی شي؟ استغفار د دومره ډېرو مسایلو دپاره واحد حل استغفار ولې جوړ شوی دی؟ وجه دا ده چې دا ټول مسایل د ګناهونو د وجې نه راځي. دا ټول مشکلات بنیاد او اساس چې دی دا ګناهونه دي. نو چې کله انسان د خپلو د ګناهونو د بخشش دعاګانې شروع کړي، استغفر الله یا ربي وایي، استغفار خپله معنی څه ده؟ معنی یې دا ده خدای ما ته بخښنه وکړي، خدای ما معاف کړي. اقرار انسان وکړي چې خدای پاکه زه د ستا مجرم بنده یم، خدای ما ته بخښنه وکړي. نو بخښنه د څه کېږي؟ بخښنه د ګناهونو کېږي. یو توبه ده او یو استغفار دی. توبه او په استغفار کې فرق شته ضرور، خو استغفار مقصد دا چې خدای ما څومره ګناهونه کړي دي، خدای ما ته یې معاف کړي، خدای ما ته یې بخښنه وکړي، ما ته خدای بخشش وکړي. چې څومره مشکلات دي دا د ګناه د وجې نه دي، او چې څومره مشکلات حل کېږي دا د ګناه په معاف کېدو باندې حل کېږي. او د ګناه د معاف کېدو دپاره چې کومه چابي ده هغه استغفار دی. ځکه رب العالمین فرمایي استغفر الله ان الله غفور رحیم، الله نه بخښنه وغواړئ ځکه چې الله پاک بخښونکی او مهربانه دی. د دې آیات په تفسیر کې علما لیکي چې الله پاک موږ نه یو څیز غوښتی په دې آیات کې، او بیا وروستو الله پاک د دوو څیزونو ذکر کوي. الله پاک فرمایي واستغفر الله، الله پاک نه بخښنه وغواړئ. نو الله پاک بیا وروستو دوه څیزونه ذکر کوي، ان الله غفور رحیم، الله پاک بخښونکی هم دی او مهربان هم دی. یعنی ته صرف د بخښنې والا عمل وکړه، بخښونکی بیا زه یم، او د بخښنو نه بعد به در باندې مهربانیانې هم وکړم. ته صرف یو کار وکړه چې توبه وباسه، بخښنه وغواړه د الله پاک نه. کله خو زړه کې خو مجرم شه که نه، کله خو په زړه کې ووایه چې خدای زه د ستا نافرمانه بنده یم. زړه کې خو کله ناکله اقرار پکار دی چې خدای پاکه زه چې دا کوم کارونه ما کړي یا کوم کارونه کوم دا د ستا د رضا مطابق نه دي. دا زړه کې چې انسان اقرار وکړي خدای پاک په دې باندې هم خوشحالېږي چې دا بنده دومره پوه دی چې د الله نافرمانیان هم پېژني او د الله پاک رضا هم پېژني. نو ځکه رب العالمین فرمایي ته یو ځل بخښنه وکړه، بخښنه وغواړه، نو زه به تعالی دوه انعامات درکم، بخشش به هم درته وکم او د بخشش نه بعد زه رحیم یم، مهربانیانې به هم درته وکم. نو د ټولو مشکلاتو اساس او بنیاد چې دی دا زموږ ستاسو نافرمانیانې دي، او دغې نافرمانیانو ختمېدو چې کوم بنیاد دی هغې ته استغفار ویلی شي.